د الله جل شانه رضامندي د ټولو نه لوی شی دی. د هغې په جستجو کې او د هغې په تلاش کې او د هغې په کوشش کې زمونږ اساسو دا سعی روانه ده. په دې سعادتمنو مجالسو و محافلو کې شرکت کوو، ختمونو لزو، تلاوتونه کوو، اوروي، تراویح کوو، منځونه کوو، روجې نیسو، ذکرونه او تلاوتونه کوو، صدقې او خیراتونه کوو، حجونه او عمرې کوو. د دې ټولو مقصد دا دی چې الله تبارک وتعالی رضا شي. او که الله جل شانو رضا نشي نو زما عزتمندو د دنیا هیڅ یو کارم فایده او د آخرت هیڅ یو کارم زما ستا دپاره بیا فایده مند نه دی. او دغه رضامندي به حاصلېږي دا ستا په نیت باندې. نو عزتمندو د ټول نه اولنی سبق او اولنی خبره چې موږ خپلو شاګردانو ته کوو نو هغه موږ دا کوو چې طالب علمه نن ستا ابتدا ده په مدرسه کې، خو د اوس نه نیت د الله جل شانه د رضامندۍ وکړه. د دنیا د ډګرۍ مه کوه، د دنیا د لالچ او د پیسو مه کوه. دا ټول د آخرت سوری دی. الدنیا ذل الاخره، دا دنیا دا د آخرت سوری دی. یو څو طلبه کرام د طلب علم دپاره یو ځای ته تللي او چې کله هغه خپل خرچه ختمه کړه نو پریشانه شو. حسن ابن سفیان او د هغه ملګري دي، دوی د یو بل نه تپوس کوي، مشوره کوي چې خرچه زموږ سره نشته. یو صورت دا دی چې موږ د علم په دغه ځای باندې پرېږدو، کورونو ته ځو. او بل صورت دا دی چې موږ چاته دستې سوال دراز کو، د چا نه سوال وکړو. نو په دې سوچ کې دي نو صلاح په دې باندې راله مشوره چې تاسو به خسنې وغورځوئ او چې د چا خسنې راوښود نو هغه سړی به سوال کوي. نو چې کله یې خسنې وغورځو، قوره یې وکړه، نو د حسن ابن سفیان رحمه الله د هغه خسنې راوښود چې سوال به هم دی کوي. نو د وی ټیک شوه، د شپې د الله جل شانو په وړاندې باندې ودرېده، باوضو او د نوافلو نه وروستو لاسونه یې اوچت کړه، ځکه الله جل شانه ستا د غوښتو په انتظار باندې دی. دنیا داسې عجیبه غوندې ماحول دی، ډېر لوی خان دی، ډېر لوی نواب دی، ډېر با اثره سړی دی، لیکن چې کله ته د هغه نه یو پیره سوال وکړې او بیا ته دوباره وکړې نو چې په درېیم ځل دې نه سوال کوې او ته یې د لرې نه ولیدې نو کوشش به دا کوې چې لاره د نه جدا کړي. په هغې کوڅه بیا نه راځي، وایي کېدای شي بیا رانه دې څه وغواړي. لیکن الله جل شانو هغه ذات دی چې ته به په غوښتو ستړی شي، هغه په ورکړه باندې نه ستړی کېږي. فمن دق باب کریم فتح، چې کله دې د کریم دا دروازه وټکولو نو دا به تا ته کولاویږي. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نه به صحابه کرام هم تپوسونه کول او نورو عربیانو، بانډچیانو، کافرانو به تیم تپوسونه کول. الله جل شانه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یو ځای کې ارشاد فرمایي، ځکه صحابو تپوس وکړو د الله رسوله که زمونږ د عرب نږدې نو چې موږ لږ په دمه باندې ووایو، او که د عرب زمونږ لرې نو چې موږ ورته چغې کوکارې وباسو. نو الله تبارک وتعالی د قرآن عظیم الشان آیات مبارکه نازل کو. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ
چې کله ستانه زما بندگان زما په باره کې تپوسو کی فإني قریب زنیزیما اجیب دعوت الداعی اذا دعان دا نه دی ویلي چې د مسلمان قبلوما او د کافر نه قبلوما د تور قبلوم او د سپین نه قبلوم د بادشاه قبلوم خو د ګدا نه قبلوم د ګدا قبلوم خو د بادشاه نه قبلوم نه بلا تعین بلا چون و چرا بغیر د تمیز د سپین او د تور نه د هر چا دعا قبلوم نو دا خلک په دې حقیقت باندې پوهېده چې دعا خو الله جل شانو قبلوي نو حسن ابن سفیان خپلو ملګرو ته وایي وی تاسو خدا سره ټاکلې قوره د هغې سړي راختلی چې سوال به کوي لیکن د مسؤول خو نه ده راختلی که نه چې مسؤول به څوک وي د چا نه به سوال کوي د سائل قوره راختله خو د مسؤول نه ده راختلې چې د چا نه به سوال کوي دا چا خپله خوښه ده وي نه دا نشته دی د الله جل شانو نه سوال کوي او الله تبارک وتعالی هلته د بادشاه په دې کوپړۍ باندې امسا برابر کړله دې د خوب وځي هلته دلته د لاس اوچت کړلی او هلته د هغې اثر راسي نو زما عزتمندو د الله جل شانه سره تعلق دا بنیادي شی دی او بیا د هغې نه وروستو یو ډېره لویه هستي ده چې هغه ته وایي جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا ټول نه زیات نر زموږ څوکي او سره ډېر طاقت او قوت میلاو شي نو لومبی ګزار د ده بیا په دغې هستۍ باندې لومبی ګزار هلته کوي یا لکه تا ته دا دومره لوی طاقت د دې دپاره میلاو شو چې تا ته بل څوک نو معلوم چې اولنی ګزار دی د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په ختم نبوت باندې وکړو اولنی ګزار دی د حضور صلی الله علیه وسلم په حیثیت باندې وکړو دا هغه خبره ده چې دا یو مسلمان ته قابل قبول نه ده انا خاتم النبیین لا نبی بعدی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زه آخري نبی یم او زما نه وروسته بل پیغمبره دا نشته نو عزتمندو په دغه امام الانبیا باندې الله تبارک وتعالی یو قرآن عظیم الشان نازل کړلی او دا هغه قرآن دی چې دې ته قول ثقیل وایي الله تبارک وتعالی فرمایي انا سنلقي عليك قولا ثقيلا د قیامت ورځ هم ثقیله ده ان هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا دا خلق عاجله غواړي دنیا غواړي او آخرت یې شاته هیله کړلې هغه یې پرېښی دی خو هغه داسې ورځ ده یوم ثقیل د قیامت ورځ ډېره درنه ورځ ده نو هلته د قیامت ورځې ته ثقیله ویل دی او دلته یې قرآن ته قول ثقیل ویل دی نو معنه دا شوه چې د هغې ثقیلې ورځې علاج په هغې ورځ باندې د کامیابۍ علاج د رسوایۍ نه د بچ کېدو علاج دا قول ثقیل قرآن دی